تاریخ را نقل کړی دی. په دې باندې یو غټ عالم چې هغه مشهور دی په المقریزي باندې 815 هجری کې وفات شوی دی. یو غټ کتاب هغه لیکلی په تاریخ کې، او هغه د څومره واقعات چې د هغوی په دور کې شوي دي زمانه کې د ټول را نقل کړي دي، او دا خبره پکې ذکر کړې ده چې دی فاطمیینو وی دوی په دین کې ډیر بدعات راوستي. یو بدعت دا راوستي چې هغه ته عید المیلاد ویل کی، د پیدایش په ورځ باندې خوشحالي. نبی هغه یو اختر نه دی، یو عید میلاد النبی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش په ورځ باندې خوشحالي. دویم راوستي مولد علی بن ابي طالب رضی الله عنه چې کوم ورځ پیدا شوی په دغه ورځ به اختر کو. دریم مولد فاطمه رضی الله عنها په کوم ورځ پیدا شوی د خوشحالي به کوله. دویم مولد الحسن د حسن رضی الله عنه د پیدایش په ورځ، او دغه نه بعد مولد الحسین د حسین رضی الله عنه، او دې نور. او دغه وخت چې کوم دغه مشر او بچاو داغه مولد پکې به زال تر دې چې د مقریزي سے ویش احتفالات د دوی را نقل کړي دي. ویش اختر به دوی کول، دغه میلاد د اختر. خو کله چې د دوی د ملک او د دوی د بادشاہي ولیده په 1518 هجری کې د صلاح الدین الایوبی رحمه الله په لاس باندې، نو دغه سره د بدعت ورک شو د امتنا. سوخ بعد د تصوف والا زموږ په ملک ډیر زیات دي، او کوم چې قبر پرستی او د الله هو دوی بیا د بدعت را تازه کو، او شیعاګانو هغه بدعت را تازه کو د ماتم. هغه د بدعت شیعاګانو پرېخو، د بدعت شیعاګانو سکو پرېخو. اوس شیعاګان د ربیع الاول 12 ربیع الاول باندې دغه اختر نه ده کوي، اگر که کوي خو هغه نسبتاً دی باز دي. اصل بدعت چې په دې خبيثانو کې پاتې شو هغه دقه یو چې د عاشورا په ورځ باندې د ماتمونه کوي. بعض خلک دا وی دا چې دنه یو باچاو چې هغه ته ویل کېږي ملک مظفر ابو سعید، وی دا هغه د بدعت راوستو په 613 هجری کې. او دا خبره غلطه ده. صحیح خبره ده چې په 4 صدۍ په اخره کې د بدعت راوته دي د قشیګانو روافضو چې هغه ته عبیدیین فاطمیین د ټولو ته ویل کېږي. دوی د بدعت راوستو، بیا د بدعت چې کله د دوی بچای ختم شو دغه سره د بدعت ورک شو. 1518 هجری کې دوی د بچای ختم شوې ده. بدغه نه بعد ورسته بیا دغه بچا چې کله راغی د ملک مظفر چې ته ویل کېږي د په وخت کې بیا دې ته خزور ورکړې شو او را تازه شو. نو اصل بنیادی د مسله په 4 صدۍ کې شروع شوې ده، خو په دغه 9 صدۍ کې دا را تازه شوې ده. 9 صدۍ کې دا را تازه شوې ده. او دا خبره مې تاسو ته په دې تفصیلا ذکر کړه چې سړی چې دومره تفصیل ته څه ضرورت ته چې ستا په ذهن کې د دې مسلې یو ډانچه جوړ شي. زه روان خبرې څنګه کوم، زولې دې عمل ته بدعت وایم، زولې وایم چې دا کار ناروا دی، چې ستا ذهن کې یو نقشه خو پرته یې کړي. زه ته ناروا په دې وایم چې کم 400 کال بعد 400 کال بعد د رسول سم د مرګ نه د عمل راوته دي چې ستا ذهن کې خدای کنه. 400 کال دی امت ته د دې عبادت ولې نه و پته. 400 کال د امت چې دی ولې د رسول سم په پیدایش باندې نه خوشاله دوس. 400 کال د امت کې چې کوم علما په هغه وخت کې راغلي دي هغه د قیامت پورې به نشرات لري. کوم علما چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو لکه صحابه کرام، به دغه نه تابعین، به تبع تابعین، د سلور امامان، د غیر محدثین، دغه علما بیا راشي د قیامت پورې چرته. دغه علما دا مسله نه پیژندله. هغه علما ته دا پته نو چې به کوم ورځ پیغمبر پیدا شوی د راشه خوشحالي وکا، راشه په دې ورځ یو اختر جوړ کا،
راشه په دې ورځ باندې یو محفل جوړ کا، راشه په دې ورځ باندې حلوا تقسیم کا، راشه په دې ورځ باندې پروګرامونه وکا، سیرتونه بیان کا، ولغه ته دې خبرو پته نه وس. ولې دا په دور کې ونه دا عمل ځکه چې دا سلسله دي سره روانه د دین، هغه دا عمل په دې دین کې نه دی موندلې. خورسته د متوسط خلکو مختصر حالات بیان کړو چې دغه عبیدیین او فاطمیین او دي ظالمانو په دین کې د بدعت راوستي دي. او اوس په قلار باندې ډیر مسلمانان روان دي. دا خبره د ساتي د دین مخ کې چې بعض شبهات د دې خلکو ذکر کم چې په دې ورځ د اختر کې په 12 ربیع الاول باندې او باغې باندې عوام دوکه کوي، بعض ذکر کم سره د جوابات دغه نه مخ کې دا خبره یاد ساتي چې په دې باندې اتفاق دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 12 ربیع الاول باندې وفات شوی دی، دنیا نه تللی. په دې باندې اتفاق دی او په دې کې خصخ اختلاف دی چې په کوم ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. په کال باندې اتفاق دی چې عام الفیل دی، په کوم کال چې اتیان ولا قصه راغلی. په میاش باندې څه دی شبه اتفاق دی، اگر که بعض علما په کې د رجب میاش یادي، دومره اختلاف دی، بعض په کې رجب میاش یادي، خو نه مشهور دی چې د ربیع الاول میاشت. ها بیا دا خبره موضحه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر په ورځ پیدا شوی. اختلاف په دې کې دی چې تاریخ سود ربیع الاول، نو بعض علما وی اتمو، بعض وی نهمو، بعض وی لسمو، بعض وی دولسمو. او په دې ټولو کې تحقیقی خبره چې باغی باندې بعض مؤرخین او بعض علماو خجزم کړي د یقیني ویل دا خبره. او ما په خپل الحمدلله په دې باب کې کتابونه خم مطالعه کړي په دې مسله کې د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځ به ضبط کوم ورځ راځي. باغی باندې وګړي حساب به شوی دی، کتابونه په لیکل شوی دي. تحقیقی خبره ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په نهم تاریخ باندې پیدا شوی دی، په 12 نه پیدا شوی. نو د پیدایش ورځ هغه اختلافي خبره ده او د وفات کېدو ورځ ده اتفاقی ده. 12 ربیع الاول اتفاق ده په دې باندې د امت. نو حقیقت کې دا بدعتيان دغه پیدا کېدو په ورځ باندې خوشحالي نه کوي، په څه باندې خوشحالي کوي؟ دغه په وفات باندې خوشحالي کوي. او دا ته یو ناشنا حقیقت ذکر کوم. دا موضوع ډیره وګړه موضوع ده، کدی باندې چې د سلسله وار بیانونه انسان کیدي نو هم یو هفته به بیانونه کیدي چې واته بیانونه کیدي د دې مسلې پورا تحقیق وکي او د دې شبهات. خو زه تاسو مختصر دا خبره ذکر کوم. زمونږ دی طرف ته بر صغیر د ملکونه چې څومره دي، دی طرف ته د پاوله کې د ماتم ورځ وا، د 12 ربیع الاول د څو ورځ وا، د ماتم ورځ وا. د ماتم نه به خوشحالي جوړه کړه. ماتم به دوی بناسو د خوراکونه به را جمع کړو، په جمعتونو کې بناسو، په داګه کې بناسو. دا به دوی د غم ورځ وي، د غم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی په دې ورځ هغه چې وفات شوی. اگر که دغه کارون ناروا دي، خرورو دغه ماتم نه او د غم نه شي جوړ کو، دغه نه اختر جوړ کو، نو بس نوم ولکه خو د عید میلاد النبی. نو دا بدعت د قشان په دې امت کې خور شو تر دې چې بعض علما هم دغه نه متاثر شو او عوام خو ته متاثر دي. او د دې نه مخکې چې د دوی له شبهات ذکر کو، یو اهمه فائدہ غده. کم خلک چې دا وایي چې په دین کې دا اختر شتي، د عید میلاد النبی، دغه خلکو یو ناروا کار دا کړی دی چې دا مسله خو اختلافي ده، چې بعضو ته روا وي بعضو ته ناروا بدعت وي. دوی دا مسله د دې جوړه کړې ده وي کم د پیغمبر سره محبت کوي او کم محبت نه کوي.
دا خبره د پیغمبر سره د محبت کول او نه کول ثابتول دا ظلم دی. لکه اوس زه دا وایم چې